السلام علیکم. امید لرم چې ټول په خیر سره وي او رژې دینه په خیر سره تیر شوي دي. ډېر وخت وشوته صحت په باره څه ویډیو نه و جوړه، کافي میسجونه خلک راغلي دي. نو چې نن هغې باره یو ویډیو جوړه کړي چې هغه د وزن کمولو په باره خلک درخواست کړی دی چې کومې طریقې دي چې سړی وزن کمولی شي. دا نن ویډیو شو سمپل دوه طریقې خلی ته وښایي چې ډېرې اسانه دي، هر سړی کولی شي. اول خو په ټوله نه مخکې دا چې سړي ته معلومه شي چې په موز بدن څومره ضرورت دی چې خواروک زار عرض کوو. ریسرچ شو کوي چې سړي د پورا 2400 نه وخلا تر 3000 کیلری پرې دا د سړي ضرورت دی د ریزه، اور یہ شزینه د پورا دا ضرورت بیا لږ کم دی، 1600 نه وخلا تر 2400 پرې دا یې شزینه ضرورت دی. نو هغې په مطابق چې ته خواروک کې هغې ته ته په کور دو چې معلومات وي چې دا زه څه خورم هم په دا شی څومره کیلریز دي. مثل لکه یوه چمچه اویل څه دي، غوړی یوه چمچه غوړی وخلي او اړیکې چمچه دا چې وریژې پرې خوري په دا شی 150 کیلری غادي انرژی دو پشه 150 کیلری په دا یوه چمچه شي. مثل میشه لکه په مسجد وزیر شي چې دغه جالیجي لاډمین چې د غوړی نه مکمل ډاک وي امړیه غوړي او دا ضمن بالو دا پې خوري، یعنی په یو پلیټ شی چې نه وي هم 5000 کیلری وي. اور ریسرچ شو کوي چې نوست وی هیڅ کور نه کوي رارز خالی نوست وی نوستی جوب دی لکه په افیس شي یا ته ډرایوینګ کوي ډرایور یې فزیکل کور خو نه وي، خو نوست وی ټول رارز خالی سټیرینګ نیولی وي یا ته په افیس شي کور کوي بیا هم تو بدن 1800 کیلری دغسې ځي. نو چې تا خپل خواروک تو سوچ کې چې مو ضروریات څومره دی یې ریزې 3000 کیلری مې دی اور زه دله خوره 5 یا 6000 کیلری یې ریزه زه نغرم. دغه نه څه جوړیږي چې کوم بدن دی 1800 1500 دا وسیزي نور ټوله په بدن شي د جمع کیږي اوس د درشه جوړیږي او ته غاټې ریز پرز پته نه درته لګیږي. مثل لکه چې کوم صحیح کوم هیلثي فود چې کوم صحتمند غذا وي پاشه څه دي سبزی اور فروټ چې یو غا وخوري بادرنګ شه په ټوله نه کمه کیلری دی یا بدی بشه په یو بادرنګ شه 30 کیلریز دی خالی دم رقم کیلریز دی. اور یو غا چې وخوري مالټا په مالټا شه څوره دی 45 کیلریز دی، په ماڼا شه 95 کیلریز اور یو کیلا چې وخوري پاشه 105 کیلریز دی. بس دا خواروک چې خالی د پته سوي چې زه څوره خورم مو ته څوره بدن ضرورت دی همیشه دا راخوري چې کوم یو بدن ضرورت دی ترانه کمه ته وخوري لکه تو د ریز ضرورت څوره دی 2400 کیلریز. بس 2400 نه چې ته کمې خوري تو وزن کمیږي، تر دا نه زیاته خوري تو وزن لازم زیاتیږي. لکه یو ګلاس تای چې اته به ورته وزن او وزن نه خو لازم وا ګلاس ډاک شي وارث په وړي داسې مثال یې بدن هدا. زه دوی طریقې دي چې وزن کموي دا څو ډېرې دي خو سمپل دوی درته وښایي چې هر سړی فالو کولی شي. یو خو خواروک د کیلریز خپل د تشمیراوي چې کم یې کې اور په دا شی څه شی دي چې کوم خلک بالکل خواروک نشي کنټرول کولی هغه داسې کو پروټین دا ډېر خوري اور کاربوهایډریټ دا کم خوري. پروټین کیم دي په پروټین شی غوښه کبون اور نټس دا ډرای فروټ چې څه ورته خشک میوه‌جات دغه شی پروټین ډیر دی اور په دا شی فیټس او کاربوهایډریټس په دا شی کم دي. چې کوم سړی غوښه شی داسې نه چې په غوړي شی جوړ په سره کړي وي یا نور څه پې کړي وي په غوړي شی جوړه کړي هغه نه د وزن نه کمیږي. دا غوښه چې هغه په یوه شی لیای شولي لکه میږه مسجد وزیر چې خړه غوښه خوري یو خاصي کوي ته پرې شه خوړای شي ورسره ته غا خوړای شي سلاد لکه بادرنګ اور د نور شنه سلاد څه شی ملویږي هغه خوړای شي اور یې بچ څوره ډېرې شیدار آثارو در باندې کو ورسره کبون دی لیا ورته کبون لیا ګریل وي په مشونه شي چې ګریل کو چې خوري پاشه کیلریز کمی دي پروټین به ډیر دي غټولې چانسز کم دي چې پاشه ته غټېږي. اور ورسره لږ ایکسرسایز کوي هر اړیز کم سے کم نیمه غنټه 45 منټ لیا یو غنټه لیا خو تیزه منډه اور لیا دا سے تیز چې واکینګ کوي عادت د پورا بهتر دی اور لازم د وزن کمیږي ورسره بلډ پریشر اور شوګر دو ده ورسره کمیږي. دویمه طریقه کې مده چاته انټرمیټنټ فاسټینګ چې نن سبا بلکې ډېر وخت نه ریسرچ په شوی دی چې په ټولو نه بهترینه طریقه د صحت د پورا چې یو په ځون لوژه نه تیراوي اور بل ته وزن د کمیږي ورسره د صحت ډېر ښه کیږي د زړه تکلیف بلډ پریشر دا بیمارۍ ټوله د کنټرول کیږي.
څه دو چې انټرمیډیټ فاسټینګ ته ته یی چې 16 घंटे ته روزانه سي और 8 घंटे پرهیز شته خوارو کولای شي. اس مثال څه دی تو یعنی یہ ویگا دے 6 بجے بندے تو غاو خوړه ماړې زوړي یو د صحت د پورا پټونه بهتره دو چې په 6 بجې ویگا ماړې وخوري اور یہ شپې نو د زړې شيږي نو د معدې تکلیف درته نو د خوب خاروپي نو د ترویه په زړه وروړي په ټوله نه به یو خدا فائدہ ده چې زوړي ماړې وخوري په 6 بجې یس یو ویگا د 6 بجې نه وخلا یہ گایزا تر 10 بجې پره یک یو شای نخوره خالی بد شلای شي لیا شین چای لیا تور چای بغیر چینه بغیر شودنه دا ته شای شي بس دا څه شای ویگا د 6 بجې نه ایگایزا تر 10 بجې پره دا کم سے کم 16 घंटे لیا تر 11 بجې پره کې تر 11 بجې پره و کې 16 घंटे جوړې شوي ته په دا ټیم شو یې څه نه خوري خالی ته پرېږدي څه شای ناشتا پرېږدي ایگایزا ناشتا خالی ما کاوه دا یه تو 16 घंटे یه تو غا پیراشو فاستینگ یعنی ډایټ ته پیراشو بیا د 11 بجې نه یوګه تر 5-6 بجې پره دا 8 घंटे چې کیما ټایم دا یو کڑکې ورته یی وینډو دا کڑکې ته کولاو دو 8 घंटे شه تخوارو کولای شي خو کوشش کې چې وریجه اور ماړې غوړ شایان چاکلیټ خوږه شایان میټایي دغه نه خالی پاریز وکي نور به شک ته پدا یہ گایزا یہ 11 بجې نه وګا تر 5-6 بجې پره به شک ته درې ورا اخرى ماړې لږ ډیره پروخانه چې داس په وروړي چې هر شای تبعی وکي 15 زماړې په یو وروخره چې ډایټ کا بیا نه کمیږي وزن پدا شه دره ماړې خوري چې تو لوژه به برابر وي لوژه د خالی په ختم شي اور ورسره څه کوي کم سے کم یو غنټه تو واکینګ ورسره کوي ټایمینګ یې چینج کولای هشي که څوک یې چې نه زه 6 بجې نه خورم زه په 3 بجې وخورم او بیا تر 3 بجې نه 16 घंटे رو تشمیراو چې 16 घंटे می پیراشي بیا ځ څه خوړایش اپ تو پر چې ټایمینګ څنګه سیټ کاوي خو یې چې نه تر 11 پیره دا سټیم دای چې شپه په شروع شي او ریګایزه خالی ته ناشتا نه کاوي او بیا ته عام خورو کولای شي 12 بجې خاصه ماړې ټیم بیچاره ریزه خوري دا دومره مفید دو ریسرچ په شو شوای دی چې په ټوله نه بهترین قسم غا ډایټ دا دی چې یو خو په ځون لوژه نه تیراوي او ورسره د صحت د پورا دومره مفید دو چې تو بلډ پریشر او شوګر ورسره هارت پرابلم یا کولیسټرول های وی یا کم ولای شي مو سره انیستټس وی کنسلټنټ په تیټر شکور سره کو اغه پښتنه وکړه دمره سمارټ دی د مسلز یاداستی ورته ته څه کوي څه شي څه خاروق ته څه دی چې عام خاروق نورمل کاو غزه انټرمیډیټ فاستینګ کاو چې نن مې ټیک 15 سال کیږي چې زه په دا فاستینګ باندې یم چې واچ وګا په 6 بجې زماړې وخورم یګایزا تر 11 بجې پرې څاکه زتی په څه شینه کاو خالی به ورسره تور چای یا کاوال یا بلیک کافی چې دات شو نور خالی په خاروق په شی باندې چې څاکه نه کوي چې ټول عمر د مو دا روټین دی چې تنن ریس پرې په دا 13 لاس 15 سکولا شي یو کیلو وزن د مو نه دی کام اور یمو مسلز وکساو چې وز د بدن شي خالی ستنده چې دا سکونی وی اروند د مسلز ویل کایس په نظر راکلا رغا چې مو ولې د مخبل هم پابند عمل وکړو او یقیني دومره مفید شای ده یعنی 2007 نه تر وسه پرې الحمدلله یې مخبل وزن چې په کیم زوی و په غا زوی مې ویلوړ ده چې لشکې زیات شي په مخ د انټرمیډیټ فاستینګ شریکو او کم سے کم 2 میاشتې 2.5 میاشتې دا وکړو او بالکل وزن بیا زوی تارو شي ورسره لږمنډه وایو او ایکسرسایز کاوه تر دا په سمپل الفاظ شي دا په ټوله ناسونه طریقه د چې څوک وزن کماوي او د چا شوق وي او یې سپینې ماړې لکه په انګریزي شي نقل دی چې د وایټر د بریډ د سونر یو ډیډ چې څوره د ماړې سپینې وي چې دا راځرګي ومړېږي زه خو یې انګریزو نه نقل نه کنه خو سپینه ماړې شي کاربوهایډریټ زیوتی چې سره غونډه دونه سي پاشه کم دي او د صحت د پورا شادو قبض شکایت خلک ته نوي او یغنا کافی وزن د هور سره کنټرول امید لرم چې چاته دا ویډیو ورسیږي چې سره شیر کولای شي هڅه شیر کې چې نور خلک فائدہ ورسیږي په دا باندې چې عمل وکړي یعنی ګارانټي درکوي ان شاء الله په صحت شو بهتري درته محسوس شي اجازه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته